شروع کوو په نامه د الله چې ډېر مهربان او ډېر بخښونکی دی. زه ماجد زمان سکندري تاسو ته د نمل یونیورسټۍ د علمي بیټک نه مخاطب یم. د نمل یونیورسټۍ د علمي بیټک چې کوم ارګنایزرز دي د دې ایجنډا دا ده چې دوی په ریجنل لینګویجز کې بکس ریکارډ کوي. نو مختلف لینګویجز په پاکستان کې چې څومره دي د هغې کسان راغلي او هغې بکس ریکارډ کړي وو. نو چونکې د پښتو ولا څوک نه وو نو دې ما ته وویل چې ته چې په پښتو کې یو بک ریکارډ کړې. د دې دوه فایدې دي چې کوم دی په د ریجنل لینګویجز کې بکس ریکارډ کوي. یوه دا چې هغه خلک چې د دنیا د نورو ژبو نه نااشنا وي نو هغې ته چې په خپله مورنۍ ژبه کې یو پیغام ورسیږي نو دې څه نه څه فایده ترې اخلي. دویمه خبره دا چې بکس ریډینګ کلچر چې کوم دی هغه اوس په ډیکلاین باندې دی په د نن زمانه کې. وجه دا ده چې اکثر ځوانان په دې سوشل میډیا باندې او په موبایل فون باندې بیزي نو د هغې سره د بکس ریډینګ هېڅ قدر نشته او د بکس ریډینګ چې کوم دی د دې وجې نه په ډیکلاین باندې دی په دې زمانه کې. نو د ارګنایزرز چې کوم دی د علمي بیټک د دې ایجنډا دا ده چې دی د بکس ریډینګ چې کوم دی اس سره نو ډیولپ کړي او په نن زمانه کې که وګورئ نو بکس چې کوم دی دا د علم واحده خزانه پاتې ده. ولې چې په مخکې زمانه کې به څو چې په هر کلي کې په هره کوڅه کې به بیټک کېدو او په هغه بیټک کې به مشران ناست وو او د هغې نه به کشرانو زده کړه کوله. خو هغه شی چې کوم دی هغه بیټک او دغه روایات چې کوم دی دا اوس د معاشرې نه د زمانې نه وځي. وجه دا ده چې اکثر خلک مصروفیات د خلکو ډېر زیات شوي دي او د هغې ډېر نه ډېر ټایم چې کوم دی هغې د موبایل فون سره او په سوشل میډیا باندې تېرېږي. نو بکس چې کوم دی بکس واحد سورس دی د علم او دې باره کې یو فلاسفر چې د هغې نام رین ډیکارټ دی هغه وایي چې reading of all good books is like being in conversation with the greatest minds of the past centuries. د ټول بکس چې کوم دی د هغې ویل د هغې لولول داسې دي لکه څنګه چې یو سړی پخواني سادې د عظیمو پوهانو سره خبرې کوي. نو د دې وجې نه هم چې کوم دا انیشیټیو دی علمي بیټک والا اخیستی دی نو دا ډېر بهتر سټیپ دی او دا ډېر اپریسیبل دی.